बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए टॉपिक ज़मूंग दे लूप्स इन पाइथन। ननी मॉड्यूल के ननी वीडियो की वबंगा लूप्स डिस्कस को। लूप्स यो नवे कम्प्लीटली न्यू टॉपिक ते ज़मूंगा और हम देर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ते और बते कि हम मुख्तलिफ देर इंटरेस्टिंग एप्स दी पाइथन की। लूप्स मतलब दे यो कार रिपीट कवल, यो कार बार बार कवल। फर्ज का मुंग पखपल प्रोग्रामिंग के ज़रूरत पेशो चे 6 टाइम्स मुंगता हेलो वर्ल्ड प्रिंट कवल दी। नो मुंग बा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड शपक पेरे या 6 टाइम चिकम दे दालिकू ना जगह چې دا د یو ښه پروګرامر او د ښه کوډینګ والا نشانی نه ده. پروګرامینګ موږ د دې لپاره کوو چې موږ اساني پیدا کوو، موږ ته اساني پیدا شي. نو موږ به داسې نه کوو او خپل پروګرام به موږ اسانوو. زموږ پروګرامینګ کې داسې مقرر شي چې یو شی موږ بار بار ریپیټ کول یا یو داسې پیټرن دی چې هغه بار بار ریپیټ کول دي. نو د هغې لپاره موږ به څه استعمالو په پایتن کې؟ لوپس په موږ استعمال کوو. بیا ویلو چې لوپس څه ته وایي؟ لوپس بار بار ریپیټ، یو شی بار بار ریپیټ کول لپاره استعمالیږي. لوپس A loop means to repeat something in the exact same way. بالکل exact same way مطلب دا دی چې موږ یو شی دی خو موږ ته بار بار ریپیټ کولو ضرورت پېښ شي نو موږ به پرنټ کمانډ بار بار نه استعمالو خو لوپ په ذریعه باندې به موږ هغه بار بار ریپیټ کوو. د دې څلور قسمه دي، څلور ټایپس دي. نمبر 1 فار لوپ، نمبر 2 وایل لوپ، نمبر 3 وایل ټرو، نمبر 4 nested loop. نو راځئ دا به موږ ون بای ون چیک کوو سره د مثالونو. For loop is number 1 समझते हैं for loop. For loop is a loop that repeats something in a given range. The range has a starting point, ending point and a step or gap in it. मतलब for loop زمونږ سره په یو پارټیکولر رینج کې ایگزیکیوټ کیږي. دا یو داسې لوپ دی چې په دې کې موږ به یو خاص رینج ورکوو چې د هغې به سټارټینګ پوینټ وي او څه اینډینګ پوینټ وي او د دې په منځ کې به دا ایگزیکیوټ کیږي. د سټارټینګ او د اینډ پوینټ په منځ کې به دا ایگزیکیوټ کیږي. مثال به داسې واخلو لکه زموږ سره سیړۍ دي، پړوی دي چې په هغې باندې بره موږ خیجو او دا پړوو تعداد چې کوم دی دا 12 دی. نو زموږ سټارټینګ پوینټ چې کوم دی دا 1 شو او اینډینګ پوینټ چې کوم دی دا 13 شو. 13 ولې شو؟ ځکه چې دا موږ د دې نه اینډینګ پوینټ چې دی زموږ 12 دی نو دا موږ د هغې نه یو سیوا اخلو. دا ځکه موږ یو سیوا اخلو چې دا ودین رینج موږ دا لوپ چې کوم دی دا ایگزیکیوټ کیږي. په دې لوپ کې موږ سټارټینګ پوینټ چې کوم دی دا هر ځینه موږ ډیفاین کولی شو. مثلا موږ په 3 نمبر سیړۍ باندې ولاړ یو نو زموږ سټارټینګ پوینټ چې کوم دی دا به 3 شي. یا فرض کوم که 5 نمبر ولاړ یو نو سټارټینګ پوینټ چې زموږ 5 شو او د اخره پورې کوم چې زموږ ټارګټ دی، کوم چې زموږ اینډ پوینټ دی دا پورې موږ تللی شو. په دې کې یو بله خبره بل مثال به واخلو چې فرض که ماشومان دي هغو په وړو وړو سیړو باندې برخیږي نو ماشومان خو یو سټیپ اخیستی شي نو د دوی چې برخیږي نو دا به یو سټیپ اخلي. د دې برعکس هم دغه په وړې وړې پړو باندې یو لوی کس خیږي، یو ماشوم نه خو لوی کس پرې باندې خیږي نو دا وړې وړې سټیپس چې کوم دی دی سکیپ کولی شي. یو سټیپ یا دوه سټیپ دی ګیپ راوستی شي او په منځ کې دی پرېښودی شي او بر تللی شي. مطلب دا شو چې موږ خپل لوپس کې سټیپس سکیپ کولی هم شو، یا دوه
یا درې ګیپس په منځ کې مونږه راوستې شو او دا ګیپ چې دی دا بای ډیفالت چې کوم دی پرس کوم بل ګیپ ورنکو نو دا بای ډیفالت چې دی ون سټیپ راځي چې اوس د دې سټرکچر وګورو فار لوپ د فار لوپ زموږ سره سټرکچر څنګه جوړیږي د فار لوپ په موږ داسې لیکو چې ته به موږ ولیکو فار دا زموږ بلټینګ فنکشن دی دا د فار لوپ لپاره استعمالیږي او دلته به موږ ولیکو یو خپل یو ویریبل موږ دلته ډیفاین کو ویریبل هر شی کېدای شي A B C D X Y Z هر څه شی چې کوم دی دا نوم هم کېدای شي او زیاتره خلک چې اساین کې زیاتره آی لیکي اوس فار مونږ ولیکو ویریبل مونږ ورته ورکو هر څه ویریبل چې دی ان رینج به ورته اوس مونږ وښایو چې زمونږه رینج څه شی دی مثال په طور باندې په دې ځای کې تاسو وګورئ ان رینج دا مطلب دی چې زمونږ چې دا کوم ویریبل دی دا ویریبل دی دا به څومره پیرې آیټریټ کیږي په ګیون رینج کې مطلب څومره رینج چې موږ ورکړی دی هغه عمر به داسې کیږي آیټریټ کیږي نو رینج فرض که زمونږه دلته یو کس دی چې دی خیجي په پړوو باندې دا زمونږه لومړنۍ پړوه شوه دا دویمه شوه دا درېیمه شوه دا څلورمه شوه او دا پنځمه شوه دا ټاپ دی دې ټاپ ته دی خیجي دا سټیپ 1 by 1 دی نو زمونږ سټارټینګ پوینټ د دې څه شو هغه څه شو 1 د دې ځای نه مونږ سټارټ اخلو د دې ځای نه او اینډ پوینټ زمونږ سره 5 سیډي پورې مونږ ځو نو مونږ ویلو چې مونږ به پلس 1 به سره کوو دا به زمونږ څه شي 6 به شي 6 مونږ ځکه دغه کوو چې within a range راشي دا به په within a range کې راځي دا آیټریشن چې کوم دی دا ویریبل چې کوم دی دا په دې رینج کې آیټریټ کیږي بیا به مونږ دلته کولون وکړو او لاندې به مونږ پرنټ کو دا ویریبل دا زموږ دا ویریبل چې کوم دی دا به مونږ دلته پرنټ کو نو دا ویریبل چې مونږ ته پرنټ شي نو دا به مونږ ته په دې within a range کې within a range زموږ سره 1 نه والا د 6 پورې چې دا 5 دی دا به زموږ ته دا آیټریټ شي زیاتر دا ویریبل مته څه ته وایي دا ویریبل مونږ هر څه کېدای شو A B C D یا X Y Z یا نیم هر څه مونږ ښودی شو او زیاتر خلک چې دا کېږي دا آی دی فار آی ان رینج چې کله مونږ آی دلته ولیکو بیا به مونږ دلته آی لیکو چې دا مونږ ته پرنټ کا د دې آوټپوټ په مونږه څنګه راشي دا به راشي 1 2 3 4 5 په دې شکل کې به مونږ ته زمونږه آوټپوټ راشي پر کوم پر خپل مثال کې ویلیو چې مونږ به مونږ ته هیلو ورلد چې کوم دی دا 15 پیرې پرنټ کا نو نور به مونږه هیڅ چلم نه کوو خو د دې ویریبل په ځای باندې به مونږه دلته ولیکو هیلو ورلد چې مونږ دا هیلو ورلد ته ولیکو د خپل ویریبل په ځای باندې دی به مونږ ته 15 پیرې مونږ ته هیلو ورلد پرنټ کی سیملرلی مونږه دلته وس نه کو د سټیپ ها خبره کو پرس کوم واو چې مونږه دې زر په پړو باندې واخلو د دې 1 نه والا د 3 تر شو او د دې 3 نه واخلا 5 تر شو نو مونږ بدلته په خپل رینج کې دا ولیکو د سټارټینګ پوینټ خو زموږ 1 شو اینډ پوینټ زموږ سره 6 دی کاما مونږ دلته 2 ولیکو مطلب دی چې 2 سټیپ د دې نه پورې 2 سټیپ د دې نه واخل د لوانلیس نو د دویم تر شي درې یو په پری دی بل تر شي یو په پری دی او بل تر شي نو سمپل مونږ ته به سره شي سټارټینګ پوینټ اینډ پوینټ او سټیپ نو دی به مونږ ته په دې کې څه جواب راکړي 1 3 5 دا زموږ فار لوپ سټرکچر شو راځي دا اوس په پایتن کې وګورو نو که څه پوینټس پکې پاتې شوي یا انډرسټینډینګ نه راغلی
نو په پایتن کې به دا موږ وګورو ان شاء الله کلیر بشي. موږ په پایتن کې به د دې کوډ داسې لیکو فار x in range. دا ماته ستوي لازم موږ ویریبل له دا موږ هر څه لیکل شو a لیکل شو b لیکل شو c لیکل شو د z پورې دا موږ هر څه لیکل شو. ما x واغستو نو فار x دا موږ ویریبل شو in range. رینج موږ دلته ډیفاین کو چې د 1 والا د 6 5 پورې ځکه چې 6 چې کوم دی دا به یو سیوا موږ اخته کېږو نو زموږ رینج چې کوم دی د 1 نه د 5 پورې دی نو موږ به یو ډیجیټ په دې باندې سیوا اخلو او پرنټ کوم ماته د زما دا ویریبل ولې موږ دغه کو خپل ویریبل ولې پرنټ کوو ځکه چې دا آیټریشن چې کېږي دا زموږ په دې ویریبل کې کېږي within a range څه شی دی هغه دا دی. کله چې دا موږ پرنټ کوو دی به موږ ته 1 2 3 پرنټ کی دا 5 پورې دا سٹارټ پوینټ دی دا زموږ اینډ پوینټ دی. سیملرلی زه غواړم چې 5 پیری دی 5 ټایمز دی هلو ورلد ولیکل شي دا چې کله پرنټ کوم دا به هلو ورلد داسې راشي. د بار پرنټ سټیټمنټ لپاره پرنټ هلو ورلد په ځای باندې موږ دا سمپل کوډ ولیکو. دا هم دغه شان زموږ دا ویریبل دی within a range دا زموږ رینج ورکو په رینج کې موږ ولیکو چې موږ ته څه آوټپوټ راکړه هلو ورلد راکړه نو دی موږ ته 15 پیری دا آیټریټ شي. نیکسټ موږ د سټیپ خبره کړې وه چې سټیپ نو دغه شانتي موږ یا خپل یو ویریبل واغستو فار آی زموږ ویریبل دی ان رینج زموږ سره سٹارټ پوینټ زموږ 1 دی اینډ پوینټ زموږ 6 دی او 2 په منځ کې یو پرې دی بل سټیپ ته شي یو پرې دی بل ته لاړ شي دا د لپاره موږ 2 ډیفاین کو او پرنټ کوم ته زما دا ویریبل دی به موږ ته پرنټ کې چې 1 3 او 5 یس 1 3 او 5 نو دته چې موږ غور وکړو نو دا موږ لا اډ نمبرز موږ تر راکړل فرض کوم موږ وس د ایون نمبر پر موږ د سی پروګرامینګ کوو دا به موږ سٹارټ پوینټ چې کوم دی دا به موږ سکو 0 کو دا به موږ دراکې 2 4 6 0 نه سٹارټ واخسته شي 2 او 4 6 سوري 6 نه لکه 6 بیا زموږ رینج آوټ کیږي نو دا به موږ ته دا سټیپ وایس چې کوم دی دا به کې سټیپ ډیفاین شو. نیکسټ کوډ زموږ دا دی چې موږ یو خپل یو ویریبل واغستو کې دا موږ اوس ایون نمبر اخلو د 1 نه ول د 12 پورې نو دا هغه لپاره موږ سوال کوو چې موږ یو ویریبل واغستو کې ان رینج سٹارټینګ پوینټ زموږ 2 واغس لړ بشي د 11 پورې نو د 11 چې شو ځکه چې دا یو پیسې وای او دا ایون نمبر دی د 10 پورې به دا موږ او سټیپ چې کوم دی 2 واغسته شو او بیا موږ پرنټ کو خپل ویریبل نو دا به موږ ته راکړي ایون نمبر د 2 نه واخله د 12 پورې نو دا ګوره 2 4 6 8 او 10. سیملرلی دا زیاتر یوز کیږي د ټیبل لپاره هم یوز کیږي د ټیبل از نه 2 1 0 2 2 2 0 4 something like this. د دې لپاره موږ یو خپل کوډ استعمال کو چې دا په دې کې موږ ته کوېسچن وشي چې موږ ته د 7 ټیبل چې کوم دی دا موږ ته پرنټ کا دا به موږ څنګه کو نو دا یې لپاره موږ یو ویریبل واخلو هغه د n ما واغستو 7 ځکه 7 ما ولې واغستو چې موږ د 7 ټیبل اوس جوړو بیا موږ لوپ فار لوپ استعمال کو په دې باندې چې فار زما ویریبل می ډیپند کو چې آی دی ان رینج موږ سٹارټینګ پوینټ 1 شو اینڈ پوینټ زموږ 10 دی دا موږ 11 ولیکو ځکه چې یو پیسې وای کولون او پرنټ کماتا n څه شی دی هغه دا 7 دی 7 ټیبل دا بیا کاما ډبل کوټیشن کې ما x ولیکو دا x اصل کې د ضرب نشان دی د ملټیپلیکیشن نشان دی دا به هم as it is راځي ځکه چې دا ما as a string استعمال کړی دی او ډبل کوټیشن کې راغلی کاما i زموږ دا ویریبل دی نو i ور چې دا په دې کې آیټریشن کیږي لکه 1 2 3 4 5 6 7 د 10 پورې بځي. سیملرلی دا از equal to چې کوم دی دا ما as a string راځي دا به as it is print کیږي دا as it is دینه اخو چې موږ بیا کام ورکړو n multiplied by i مطلب دی دا
7 1 زار 7 7 2 زار 14 دا به مونږ دا شانتي لیکو ان په خپل ځای ولیکو دا زمونږ ویریبل ایله مونږ ملټیپلای کو په خپل ویریبل کې چې دا به سیوا کېږي د 10 پورې دا چې مونږ پرنٹ کو دا تاسو وګورئ دا 7 ټیبل دی 7 1 زار 7 7 2 زار 14 up to 7 10 زار 70 similarly دا سیم کوډ دی خو مونږ د یوزر نه انپوټ واغستو د تاسو ته په دوه لپاره دا مونږ دا کوډ استعمالو نور پریکټس په تاسو په خپل په ځان لکوي او ان شاء الله کوېسچن چې کوم دی اپ هم تاسو سره پرووايډ کیږي دا ما د یوزر نه انپوټ واخ دا خو موږ دلته ډیفاین کو چې د 7 ټیبل ډیفاین کا دلته موږ د یوزر نه انپوټ واغستو چې هر نمونه ټیبل لاغستې شو لکه پرس کا زه دا اوس ایگزیکیوټ کما لول کوډ دا کوم یو ویریبل موږ واغستو ټیبل چې پای کې ما انټیجر واغستو ایز ا انپوټ فرام د یوزر انټر اني نمبر هیر دا چې هلته هر څه نمبر ولیکي نو هغه موږ ته ټیبل راوځي که 1 دی که 2 دی که 100 دی که 50 دی که 200 دی دا ټیبل موږ ته راوځي پرنٹ کا ماته د ټیبل اف دلته ما بیا ټیبل راکال کو دا بدلته راشي دلته کوم یو ډیجټ موږ دلته کو بدلته راشي بیا زمونږ کوډ د فار لوپ شروع کیږي چې فار آی ان رینج موږ د 11 پورې سٹارټ پوینټ دا اینډ پوینټ دا او هم سیم اقا شی دی چې پرنٹ کا مطلب ټیبل کې مو چې مونږه یوزر څه شی ورکړو انپوټ ورکړو اب بدلته راشي ایکس چې کوم دی دا به ایز اټ از راشي ځکه چې دا سټرینګ دی او آی دی زمونږ ویریبل دی په دې کې بایټریشن راځي از ایکوال ټو ایز اټ از راځي او ټیبل ملټیپلایډ بای آی چې کوم دی دا به موږ ته ټیبل شو کوي دا زه ایگزیکیوټ کم پرس کما د 9 ټیبل ورکو 9 ما ورکو او انټر میکو نو د موږ ته راشي اتوماتیکلی چې ټیبل اف 9 ټیبل اف 9 دلته موږ 9 ورکړو په انپوټ کې دا 9 راغی دلته او دا بیا موږ ته 9 1 زار 9 اپ ټو 9 10 زار 90 پرس که دا زه ایگزیکیوټ کما دا 45 ټیبل ما راکا دی به 45 ټیبل هم ما راکی دا و زموږ سره فار لوپ چرته زړه ده next زموږ ټاپک ته while true it is an infinite loop دا څه مطلب دی while true چې کوم دی دا یو داسې لوپ دی چې دا نو درېدو والا دی دا infinite loop دی دا کله هم مونږه یا ایگزیکیوټ یا رن کو نو دا به مونږ نه ودرېږي دا به کنټینیوسلی روان وي او ودرېږي به نه او صرف د دې د ودرولو دپاره زموږ سره یوه طریقه کیدی شي چې هغې ته مونږ وایو بریک سټیټمنټ او کنټینیو سټیټمنټ به مونږه په ریټرن سره مخکې ووایو خو زموږ سره دا یو پایتن کې زموږ سره یو لوپ دی چې هغې ته مونږ وایل ټرو وایو دا انفاینایټ لوپ دی په دې پایتن کې مونږه د دې څنګه دغه کوو په دې کې مونږه یو خاص پری ډیفاینډ ویریبل مونږه نه ضرورت مونږ ته نه پیښیږي زیاتر خو مونږه ډایرکټلی مونږه دا لیکو سنټیکس لیکو چې وایل ټرو په دې ځای کې به مونږ یو خبره نوټ کړو دا ټرو چې مونږ لیکو نو دا به د دې دا لیټر چې کوم دی لومړنی کیپیټل ټي به مونږه کیپیټل لیکو که دا مونږ سمال ولیکو نو دی به مونږ ته ایرر راکوي نو دا لازمي خبر ده دا ټرو چې دی دا به مونږ په لومړنی لیټر چې کوم دی دا ټي دا به مونږه کیپیټل لیکو نو بس مونږ لیکو چې وایل ټرو او پرنٹ کوم تا هیلو ورلد دا چې زه رن کوم دا چې زه ایگزیکیوټ کوم نو دی به انفاینایټ لوپ دی به رواني تر څو دی به سټاپ کیږي نه تاسو وګورئ دا هیلو ورلد په سټاپ روان دی دا اخره پورې نور هم رواني دا انفاینایټ لوپ دی نو دا ودرېږي نه تاسو ګورئ دلته دا روان دی نن ساعت دا موږ سټاپ کوو دا به موږ ته ایرر راکوي پرس که مونږه دلته یو د وایل لوپ په شانتي مونږه یو ویریبل پرس کړی مونږه ساين کوو دا مونږ ته سره پرس که مونږ یو ویریبل واغستو n is equal to 1 while
true او print کا مونږ ته زمونږ ته دا n مونږ ته print کا او د دې سره زمونږه هغه increment چې کوم دی هغه هم دغه کا نو دا به هم مونږ ته روان وي او د infinite loop دی نو دا به ودرېږي نه خو یو به 1 سره به 1 پلس کوي بیا به 2 شي 3 شي داسې به روان وي په تاسو ګور دا روان دی دا مختي ځای پورې راورسېد خو بیا هم روان دی دا به روان وي دا infinite loop دی دا به execute به شي خو stop کېږي به نه د دې د ودرولو لپاره اکثر مونږه د یوزر نه انپوټ واخلو یا دغه واخلو نو یو زموږ سره دا مثال راځي چې مونږه یو انپوټ واغستو دوه انپوټ به مونږه واخلو د یوزر نه یو نم 1 به واخلو چې هغه انپوټ د یوزر نه به واخلو انپوټ ا نمبر هیر او دویم نمبر به هم مونږه د یوزر نه والو او د دې به مونږه څو کو پلس واخلو د اډیشن به مونږه وکړو دا چې مونږ ګورو تاسو کلیک کړئ ته مونږ دلته یو نمبر غواړي انټر وکړو بیا بل نمبر غواړي انټر وکړو دا زموږ ته د آوټپوټ راغی او دلته مونږ اتوماتیکلی بیا دی زموږ ته پوښت کوي چې بل ان نمبر ورکا مونږ بیا ورکو نو د موږ 13 نه کې دی بیا مونږ نمبر غواړي لوپ چې دا ودرېږي نه زموږ به مخه دا نمبر غواړي او دا مونږ ایگزیکیوټ کوو او دی زموږ نمبر غواړي خو ودرېږي به نه سات سټاپ کو بس فرض کړه مونږه هم دغه پروګرامینګ دی خو مونږ د یوزر نه انپوټ واغستو د دې سټاپ کول لپاره او د یوزر نه به مونږ بیا واخلو چې مونږ دا پروګرام مخکې ایگزیکیوټ کوو او کنه نو راځي وګورو یو ویریبل مونږ واغستو وایل ټرو سنټکس مونږ شروع کوو ټری به غټ وي نمبر 1 مونږ واغستو د یوزر نه بیا نمبر 2 واغستو د هغې نه او د هغې ایډیشن مونږ دلته پرنټ کوو خو د دې د ودرولو لپاره د یوزر نه چې کوم مونږ تپوس کوو یوزر نه چې کوم مونږ انپوټ اخلو چې دا مونږ سټاپ کو یا سټاپ نه کو د دې لپاره مونږ یو ویریبل واغستو ریپیټ هغه مونږ انټر واغستو ډو یو وانټ ټو سټاپ دیس پروګرام دا مونږ د یوزر نه واغستو د دې لپاره مونږ دلته یو کنډیشن سټیټمنټ ولګو سب ولګو چې اف ریپیټ ډاټ لوور از ایکوال ټو یس چې کله دې په لوور کې یوزر ولیکي چې یس نو دلته دا پروګرام څخه بریک کا بریک به مونږ نیکسټ لیکچرز کې ووایو ډیټیل سره او هغه څه مونږ دلته وپېژنو چې د یوزر نه مونږ انپوټ واغست یس چې کله دی یس کې نو دی مونږ سره کې بریک راکړي دا زه ایگزیکیوټ کوم دلته زموږ نه نمبر غواړي فرض کړه ما یو نمبر ورکړو 45 او بل نمبر واغستو 12 نو دی دلته مونږ ته وایي چې ډو یو وانټ ټو سټاپ د پروګرام فرض کړه زم چې نو نو دی بیا زموږ په دوباره باندې نمبر واخلي نو یو نمبر دا واغست بل نمبر دا واغست فرض که زه ورته وایم او دا موږ ته دلته پلس هم راویستو د دې دواړو ایډیشن راویستو فرض که زه ورته وایم چې یس دا زه پروګرام سټاپ کول غواړم چې کله زه یس کوم نو دی به دلته بریک شي دا و زموږ سره وایل لوپ وایل ټرو لوپ nested loop. A loop inside a loop is called nested loop. Now nested لفظ مونږه مخکې په کنډیشنل سټیټمنټ کې ویلو هلته دا مطلب و چې په یو کنډیشن کې بل کنډیشن په یو اف کې د بل اف مونږه سټیټمنټ ولیکو هغې ته مونږه nested وایو دلته هم هغه شانتې د یو لوپ چې کوم دی په بل لوپ کې دننه جوړول دلته دې ته موږ څه وایو nested loop وایو مثلا دلته به د دې مثال مونږ تاسې واخلو لکه فرض که مونږ ته یو زمونږ ایکسرسایز جیم والا یو کس وایي چې ته به 10 پوش اپس کې 3 سیټه نو مطلب دی یو لوپ وچلېدو چې هغه به د 1 نه واخله د 3 پورې کاونټ کوي چې 1 سیټ 2 سیټ او 3 سیټ خو په دې کې مونږ دننه یو بل لوپ جوړ کړو چې زمونږ دننه دا یو سیټ چې کوم دی دا 1 سیټ چې کوم دی دا 10 push ups دی نو دا دننه لوپ چې کوم دی به کاونټ کوي د 1 نه د 10 پورې چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یو لوپ چې کوم دی هغه په هر ته راغی چې هغه کاونټ کوي 1 2 3 او یو بل لوپ دی چې هغه دننه دی په دې کې دننه دی هغه کاونټ کوي 1 نه د 10 پورې
मतलब دا शो چې کله مونږه 10 push ups وکړو نو دا یو سیټ شو. نو لاولنی لوپ څه شو بس کم چلیږي د 1 نه والا د 10 پورې چې کله پورې دا لوپ وچلید نو دی به 1 کاونټ کی برا 1 سیټ پشي. بیا په د 1 نه والا د 10 پورې کاونټ کی نو بیا به 2 سیټ شي. بیا به ولګي د 1 نه والا د 10 پورې دا به 3 سیټ شي. نو یو لوپ دننه کار کوي بل چې دی ها بهر کار کوي. ها د دې سټرکچر ګورو راځي چې دې سټرکچر وګورو چې دې نېسټډ لوپ زموږ سره سټرکچر سره برابرېږي. د دې سټرکچر مونږ داسې کوو چې دا زموږ سره نېسټډ لوپ دی. نېسټډ لوپ اصل کې یو خپل یو جدا لوپ نه دی. او مطلب دا دی لوپ کې دننه لوپ مطلب دی که په فار لوپ کې مونږ دننه یو فار لوپ جوړ کړو هغه نېسټډ دی. په وایل لوپ کې مونږ دننه وایل لوپ جوړ کړو دا زموږ نېسټډ دی لوپ دی. په داسې په وایل ټرو کې مونږ دننه وایل ټرو جوړ کړو هم دا چې دی کوم دی دا نېسټډ دی. دا به ذاتي خود یو خپل جدا لوپ نه دی. فار کې مونږ دننه وایل جوړ کړو یا په وایل لوپ کې مونږ فار لوپ جوړ کړو نو دا صحیح ده زمونږ نېسټډ لوپ دی. په لوپ کې دننه لوپ د دې سټرکچر څنګه دی مونږ فرض کوو یو لوپ واغستو دا یو فار لوپ کولون او په دې کې مونږ دننه یو بل لوپ واغستو فار لوپ دلته مونږ کولون ولیکو او په دې ځای کې مونږ د دې باډي اف انر لوپ مطلب دی دا په دې کې دننه لوپ دی او بل مونږه یو لوپ د دې دا کوم اوټر لوپ چې کوم دی د دې دلته مونږه باډي اف اوټر لوپ مطلب دا شو مونږ یو لوپ واغستو فار لوپ په دې کې مونږ دننه یو بل لوپ واغستو فار لوپ او د هغې باډي اف انر لوپ او بیا مونږ د هغې نه راووتو چې د هغه باډي اف اوټر لوپ. د دې څه مطلب شو دا کوم لوپ چې کوم دی دا یو دا زمونږه اوټر لوپ دی. اوټر لوپ کم چې دی موږ ته کاونټ کوي زموږ په دې مثال په پوش اپ په مثال کې دی موږ ته کاونټ کوي 1 2 او 3 او دا کم چې دی دا یو دا زمونږه انر لوپ دی چې کم چې موږ ته کاونټ کوي د 1 نه والا د 10 پورې دا به یو سیټ شي د 1 نه والا د 10 پورې دا به بل سیټ شي د 1 نه والا د 10 پورې دا به موږ ته بل سیټ شي. نو په نېسټډ لوپ موږ ته څه وایي په لوپ کې دننه بل لوپ جوړول. دا زمونږه سټرکچر و راځي دا موږ پایتن کې چې کوتي موږ ته پایتن کې دا څنګه ایگزیکیوټ کیږي. دا زمونږه نېسټډ لوپ مثال دی او هم خپل مثال واخلو کوم چې مونږه د پوش اپس ته مثال واغستی و. دلته به زه ولیکم چې فار آی دا زمونږه ویریبل دی ان رینج دې ته مونږه رینج وښو 1 to 4 مونږ ویلو چې 1 نه 3 پورې خو مونږ سیټونه دي خو مونږ به یو پلس یو پکې مونږه سیوا اخلو نو دا 1 پې سیوا واغستی شو دا به 3 پورې زمونږه رینج شو. او د دې باډي به مونږ نه پرنټ کوو خو مونږ به په دې کې دننه یو بل لوپ واخلو فار جے بس جے زمونږه جدا دویم ویریبل شو ان رینج چې دا به 1 نه 10 پورې مونږ کاونټ کوو نو دا به مونږه 11 ولیکو او پرنټ کوم ماته جے دی به مونږ ته د انر لوپ دی زمونږه نو دی به مونږ ته دا 1 نه 10 پورې کاونټ کوي او بهر چې مونږ ولیکو پرنټ مونږ ساده داسې په دې کې مونږ د آی ونه لیکو څه فرق نه کوي دا یو آی ځکه چې دا مونږ ته اټومیټیکلی دلته مونږ رینج ورکړی دی مونږ ته 3 پورې آوټپوټ راکوي. دا زه ایگزیکیوټ کړم د تاسو وګورئ د 1 نه والا د 10 پورې دا یو پیره ولیکلی شو دا 2 پیرې او دا 3 پیرې ولیکلی شو. فرض که زه وایم چې دا دې ماته په یو لاین کې ولیکلی شي نو د دې لپاره مونږ دې ځای کې ولیکو چې کاما
एंड इज इक्वल टू डबल कोलन چې موږ ولیکو دا به موږ ته په یو لاین کې ایگزیکیوټ شي دا ایگزیکیوټ کوم دا تاسو وګورئ په ون لاین کې رال نو دا یو سیټ شو دا بل سیټ شو او دا بل سیټ شو دا زموږ سره نیسټډ لوپ شو او نیسټډ لوپ تاسو ته ما ویلو چې دا زیاتره مونږه د پیټرن لپاره مونږه استعمالیږي کنه زیاتره استعمالوو راځئ یو پیټرن سټرکچر وګورو نو بیا به تاسو ته کلیر شي فرض کړه زموږ سره یو پیټرن دی دلته زه ولیکم چې 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 او 1 2 3 4 5 دلته تاسو وګورئ کنه نو زموږ سره دلته راغلو 5 روز او 5 کالمز دلته زموږ سره راغلو دغه شانتي مونږه د کم زموږ د نیسټډ لوپ ولا کم مثال چې کم دی د زوړ دا چې مونږه چیکو د تاسو ګورئ زموږ سره د لوړنې لوپ چې کم دی د درې داکې د زموږ سره روز ریپرزینټ کوي مطلب دی د اوټر لوپ چې کم دی د زموږ سره روز دغه کوي او دا کم دنه انر دغه چې کم دی د لوپ چې کم دی جے والا د موږ سره کالم دغه کوي چې 1 سونه کالم دی 2 کالم 3 کالم د 10 پورې کالمز چې کم دي دغه کنسپټ چې کوم دی دا موږ دلته استعمالو نو زموږ سره صرف 5 روز دي او 5 زموږ سره کالمز دي دا به موږ څنګه فار لوپ په دې کې استعمالو نیسټډ لوپ دلته زموږ سره تاسو مو چې 5 روز رالل او 5 کالمز راغلل نو د روز د پاره د اوټر اوټر لوپ چې کوم دی د موږ سره موږ ته راکوي د موږ ته روز راکوي دا موږ په دې خپل دغه کې وي او کوم انر دغه چې کوم دی انر لوپ چې کوم دی د زموږ سره کالم موږ ته راکوي اوس موږ به لیک به موږ فار لوپ واخلو فار آی ان رینج موږ سره واستو زموږ سره 5 روز دي نو موږ واخلو 1,6 دلته به موږ کولن ولیکو په دې کې به موږ دننه یو بل لوپ واخلو چې هغه به زموږ سره وي فار جے ان رینج پای کې موږ څه واخلو پای کې به موږ 1 واخلو او کاما په دې کې به موږ لږ غور فکر په دې باندې وکړو چې زموږ سره دا اوټر دغه چې زموږ سره رو شو کوي دا انر چې د زموږ کالم شو کوي تاسو ګورئ نو په کالم کې د 1 نه خو سٹارټ دی خو د یو انکریمنټ پکې کېږي دلته هم یو انکریمنټ وشو دلته هم یو انکریمنټ وشو دلته هم انکریمنټ وشو او دلته هم یو انکریمنټ وشو د دې لپاره به مونږه څه کوو چې په مونږه به په آی کې آی خو زموږ د 1 نه سٹارټ دی نو آی پلس 1 دلته مونږ ولیکو ځکه چې دلته زمونږه لوپ چې کوم دی دا د 1 اضافه په دې کې کېږي دلته به مونږه کولن ولګو او پرنټ پکو مونږه جے کاما او ends with ډبل کولون چې په موږ ته په یو لاین کې راشي او په اوټر لوپ چې کوم دی دی به موږ ته موږ پرنټ کو ساده په دې کې به موږ څه نه لیکو نو په دې باندې تاسو ځان بیا یو نظر بیا وکړئ چې دا پیټرن چې زموږ سره دی دا 1 بیا 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 زموږ سره روز څومره دي په دې کې 5 روز دي او 5 کالمز دي نو زموږ سره دا اوټر لوپ چې کوم دی دی به موږ ته د دې روز شو کوي نو روز زموږ سره څو دي 5 دي دلته موږ یو لوپ واسو فار لوپ ان رینج 1 to 6 موږ سم 1 پلس موږ خبره کړې چې دا موږ یو سی واخلو 1 to 6 پتا شي انر لوپ موږ واسو جے ویریبل موږ واسو ان رینج دا به سٹارټ کیږي د 1 نه دلته دا 1 شوی دی تاسو ګورئ د یو اضافه پکې شوی دی بیا
د 1 انکریمنٹ په شوی بیا دلته هم د 1 انکریمنٹ شوی دی دلته هم د 1 انکریمنٹ شوی دلته هم د 1 انکریمنٹ شوی دی د 1 انکریمنٹ لپاره موږ دلته ورکو چې 1 پلس آی به ولګو 1 آی پلس 1 به ولګو مطلب د 1 د پلس 1 اضافه په دې کې بار بار کیږي په هر یو کالم کې بار بار د پلس 1 اضافه کې دای لپاره موږ آی پلس 1 ولګو او جې به موږ ځان ته پرنٹ کو اینډز وذ از ایکوال ټو دا د موږ ته په یو لاین کې پرنٹ شي او دا اوټر لوپ چې کوم دی دا اوټر لوپ ته د موږ ته صرف ساده پرنٹ کوو راځي د موږ اوس پایتن کې چې کوم پایتن کې دا موږ ته څنګه راځي دا زمونږ پیټرن دی فار آی ان رینج د 1 نه والا د 6 سپورټ دا زمونږ د خپل کم مثال چې دا موږ واخستو بیا موږ په دې کې انر یو لوپ واس فار لوپ چې j از ایکوال ټو رینج د واخله 1 خو په آی کې موږ ته یو انکریمنٹ وکړه نو دې موږ ته په کالم کې موږ ته د یو اضافه وکړي او پرنٹ کا ماته j او end is equal to دا چې دا مطلب دی چې په یو لاین کې موږ راول او پرنٹ د اوټر لوپ چې کوم دی دا موږ ته پرنٹ کا نو موږ بدلتا سم کوم چې دا ایگزیکیوټ کوم زموږ سره اقا پیټرن راغی 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 similarly دلته زما سره یو څو پیټرنز دي هغه تاسو بیا ایگزیکیوټ کې ځان تاسو په چک کې لکه مثلا زما سره یو دا پیټرن دی په دې کې موږ سره څه 1 2 2 3 3 1 یو پیره 2 2 پیره 3 چې 3 پیره 4 چې 4 پیره او 5 چې 5 ټایمز بل زموږ سره دی دې الټا مطلب دا زموږ د 1 نه شروع شو او 5 پورې تلم دا اوس د 5 نه شروع شوی دی د 1 پورې راغلی دی نو دلته موږ دا ماینس 1 وکړو مطلب دی دا موږ د ماینس نه شروع کړو ته کله چې موږ سټپ رینج کې موږ سټپ تاسو د خو ا پلس 1 چې 1 به موږ ورکو نو دی به یو به پرې خودو بل ته به ټوپ هو بل ته به جمپ هو دا شانتي د موږ د ماینس نه شروع وکړو مطلب دی الټا شروع نه لپاره موږ ماینس دلته په سټپ کې ډیفاین کوم سیملرلی دا پیټرن دی سیملر دا یو دا پیټرن دی چې دا انسیټ ټول مکمل رواني د 64 پورې یو دا پیټرن دی لیکن موږ یوازې 1 2 3 نشو ورکولی د لپاره موږ سټارز وغیره کم سیمبل ورکولی شو هم ورکولی شو موږ پټ کولی شو دې لپاره موږ دلته سټار راکو سټار په دې پیټرن کې موږ دا کو یو دا پیټرن شو یو دا پیټرن شو الټ دا -1 والا دا یو پیټرن شو lastly زموږ سره دا پیټرن شو next زمونږ ټاپک چې کوم دی for loop with conditional statement for loop with conditional statement دا مونږه د څه شي لپاره استعمالو مطلب دی زموږ سره خو الان سات خپل یو لوپس چې کوم دی دا ختم څلور لوپس هغه ختم شو خو د دې لوپس کې دنه یا مونږه دنه نور څه کولای شو هغه مونږه هم کولای شو مطلب دی په دې کې مونږ اوس کنډیشنل سټیټمنټ یو ځای کوو دې سره مونږ کنډیشنل سټیټمنټ په فار لوپ کې دنه هم مونږ ورکولی شو او چې زموږ پروګرامینګ چې کوم دی دا نور هم اکوریټ شي او ښکلی شي او بهترین شي لکه مثال مونږ به بس په روډ ټریپ باندې یو او یو زموږ سره یو پلی لیست دی د سونګز چې د هغې کې 10 نمبر اف سونګز دي نو مونږ به یو ویریبل واخیستو او په دې سونګ کې فرض که زموږ 3 نمبر کوم سونګ چې دی دا زموږ فیورټ دی نو مونږ به دې کې لول فار لوپ وچلو سونګز ان رینج زموږ سره څو دی هغه د 1 نه والا د 10 پورې دی ځکه چې په دې پلی لیست کې 10 سونګز دي نو په دې کې به اوس ورته مونږ یو کنډیشن ورکو چې اف song is equal to 3 کله third number songs ته زمو پلی لیست ورسی نو پرنٹ کا ماته دا به ماته 8 کې my favorite song ځکه چې دا third number songs چې کوم دی دا زمونږ فیورټ دی او else پس شي پرنٹ کا ماته songs نو راځي چې وګورو دا ایگزیکیوټ کو نو تاسو وګورئ دا خو لوپ وچلو د 1 نه والا د 10 پورې دا زموږ پلی لیست دی چې دا مونږ لوپ وچلو او کنډیشن پکې مونږ ورکول چې کله 3 نمبر ته ورسې نو دا 8 کا فیورټ تا مای فیورټ سانګ نو
دا مونږ ته په دې کې فار لوپ کې مونږه کنډیشنل سټیټمنټ یوز کو. دا یو سمپل اگزامپل و زمونږه په لوپس کې دننه کنډیشنل سټیټمنټ چې هغه اف سټیټمنټ و. اچھا دلته مونږ یو مثال واخلو. فرض کړه زمونږ سره 100 نمبرز دي او په دې کې مونږ معلومول غواړو چې کوم کوم نمبر چې په دې کې کامن ملټیپل دي په دوه نور نمبرو کې هغه مونږ ته دا کو. مثلا زمونږ سره د 100 پورې نمبرز دي نو مونږ به یو فار لوپ وچلو چې د 100 I is equal to in range د 1 نه واخله د 100 پورې اخلو دا به مونږ 101 ولیکو. رینج زموږ سره څومره شو د 1 نه والا 100 پورې. او په دې کې اوس په فار لوپ کې موږ اوس دلته یو خپل سپیشل کنډیشن ورکو چې اف دا آی چې کوم دی د 1 نه والا د 100 پورې کوم رینج چې کوم دی دا ډیوایډ شي په 8 باندې او دا غینه راشي 0 دا غینه ریمایندر راشي 0. د دې مطلب دی چې زموږ ته په دې 1 نه والا د 100 پورې موږ ته هغه هندسي راکا هغه ډیجټس راکا کم چې په 8 په ټیبل کې اویلیبل دي په 8 باندې هم ډیوایډیبل دي او په 12 باندې هم ډیویزیبل دي. دغه لپاره مونږ دا کنډیشن مونږ ولیکو. نو د فار لوپ په شلیدو اف سپیشل کنډیشن زموږ سره چې I divided by 8 is equal to 0 چې ریمایندر 0 راشي and I is equal to I divided by 12 is equal to 0. دا end operator مونږ په دې کې ځکه وچلو چې دا کنډیشن به هم ټرو کیږي او دا کنډیشن به هم ټرو کیږي. مونږ په اپرینټس اینڈ اپریټرز کې موږ دا ویلو چې اینډ کنډیشن ته څه کوي چې دوه کنډیشن دي دا دوه به موږ ته چې کوم دوه سټیسفای شي دا به موږ ته ټرو راکوي. نو خامخا به دا دوه چې کوم دي دا به سټیسفای کیږي او موږ ته به ټرو جواب راکوي او پرنٹ کوم ته زما دا آی. بلې کې موږ ټول نمبرز نه پرنٹ کوو د 1 نه ول د 100 پورې بلکې موږ ته هغه 1 نه ول 100 پورې موږ ته هغه ډیجټس پکار دي کوم چې په 8 او په 12 ټیبل کې موجود دي. مطلب دی په 8 او په 12 باندې ډیویزیبل دي. چې موږ کله ایگزیکیوټ کوو نو تاسو وګورئ دا موږ ته څلور نمبر یې موږ ته راکړي 24 48 72 96. دا 24 داسې ډیجټ دی چې دا په 8 په ټیبل باندې هم کیږي په 8 باندې هم ډیویزیبل دی او په 12 باندې هم دی. نو دا دوه کنډیشن چې کوم دی دا ټرو شول. دا 48 هم داسې دی 72 هم داسې دی او 96 هم دی دا په 8 باندې هم ډیویزیبل دی او په 12 باندې هم ډیویزیبل دی. نو د دې خبرې دا مقصد شو چې مونږه په لوپس کې دننه مونږ خپل ځان نور هم سپیشل کنډیشنز لګولې شو. او ضروری نه ده چې مونږ دې په هر دغه کې دې مونږ ځان ته فار لوپ لګو یا اف سټیټمنټ یوازې لګو. په دې کې مونږ اف ال سټیټمنټ هم لګولې شو او په دې فار په ځای باندې مونږ وایل لوپ هم لګولې شو. دا اوس زموږ سره د وایل لوپ مثال دی او مثال هم زموږ هغه دی کوم چې زموږ روډ ټریپ والا 10 سانګز والا زموږ یو ویریبل مونږ واغستو ان چې هغه د 1 برابر دی مطلب دی 1 نه سٹارټ اخلي. دلته اوس د فار لوپ په ځای مونږ وایل استعمال کوو. وایل ان چې کوم دی یا به د 10 برابر یا به 10 نه په کم وي. په دې ځای کې مونږ هغه شان خپل سپیشل کنډیشن چې کوم دی دا یوز کوو چې اف دا ان چې کوم دی دا کله تھرډ سانګ ته ورسی نو دا بس کې 8 کا ماته فیورټ په دې کې دا 8 کا ایلس ماته پرنٹ کا ان او په ان کې به دا 1 1 اضافه کیږي. مطلب دی د 1 نه ان د 1 نه سٹارټ ته چې بیا به 2 ته وړي چې د 1 اضافه پکې وشي بیا به 2 شي چې بل اضافه پکې وشي 3 بشي چې یو 1 اضافه وشي 4 بشي and so on ټل 10 پورې بځي. د زرن کم هم اقشن اوټپوټ موږ ته راکړو د 1 نه وره د 10 پورې دا لوپ وچلید او وایل لوپ وچلید او موږ پکې خپل سپیشل کنډیشن ورکو چې 8 چې کله زمونږه سانګ تھرډ ته ورسی تھرډ نمبر سانګ ته ورسی 8 کا فیورټ تا. نیکسٹ زموږ سره د کنټینیو سټیټمنټ او بریک سټیټمنټ. موږ مخکې دا وایو چې بریک څه ته وایي او کنټینیو څه ته وایي. اوس د دې موږ لږ په ډیټیل سره دا وایو چې کنټینیو سټیټمنټ څه ته وایي او بریک سټیټمنټ څه ته وایي. کنټینیو په لوپ کې استعمالیږي د سکیپ کېدو لپاره او بریک چې کوم دی دا مونږه بالکل د ختمېدو لپاره لوپ ته ختمولو لپاره مونږه دا یوز کوو. کنټینیو سټیټمنټ چې کوم دی په لوپ کې دا به سکیپ کې یو شی په کوم ځای کې چې موږ کنډیشن ورکړی دی
یا موږ ته یو ټارګټ ورکړی دی او مخکې به اب سکیپ کی او مخکې به لاړ شي او ټول لوپ چې کوم دی دا به ایگزیکیوټ کړي د اینډ پورې. بریک سټیټمنټ کې داسې نه وي. بریک سټیټمنټ چې کوم دی د کوم ځای پورې چې موږ دلته ښوولی دی ټارګټ ښوولی دی یا کنډیشن ښوولی دی په هغه ځای پورې به دی لاړ شي او هغه ځای کې به دی دا مات کړي دا لوپ به دی بریک کړي مات به یې کړي او د هغې نه پس که پرس که پارټ هم پاتې وي خو هغه پارټ په هغه نه رن کوي په بریک سټیټمنټ کې. او په لوپ دننه چې کوم شي دا لوپ نه چې کوم بهر بیا کوډ پارټ پاتې اخر هغه ایگزیکیوټ کیږي خو په لوپ دننه کې چې کوم ځای کې بریک راغی هلته به دی بیا بریک لګوي. نو راځئ چې د دې دغه وګورو سټرکچر بیا پوه شو پرې. کنټینیو سټیټمنټ کې زموږ سټرکچر دا دی فرض که مونږ هغه روډ ټریپ والا اگزامپل چې کوم دی هغه مونږ واخلو چې زموږ سره په پلی لیسټ کې زموږ سره 10 سانګز دي او زموږ یو فرینډ دی یا بس زموږ یو فرینډ دی هغه مونږ ته وایي چې فرض که زموږ د 5 نمبر سانګز چې کوم دی دا زما نه دی خوښ چې کله دا 5 نمبر سانګز راشي نو دی دې مونږ ته دا سکیپ کې او مخکې دی دا نور پلی لیسټ چې کوم دی دا دی پلی کوي خو چې 5 نمبر ته راورسېږي د 5 نمبر دی مونږ ته نه پلی کوي. دا یې لپاره موږ واخلو فار آی ان رینج د 1 نه 10 پورې دا زموږ د لوپ رینج شو او دا زموږ ویریبل شو. د دې لپاره به موږ یو کنډیشن سټیټمنټ دلته ولګو چې هغه څه دی اف زموږ دا آی چې کوم دی دا کوم چې دا په دې کې په آیټریشن کیږي د 1 نه 10 پورې دا از ایکوال ټو شي د 5 نو په دې ټایم کې موږ ته سره کا کنټینیو سټیټمنټ په موږ دلته ولګو. کنټینیو په دا 5 ته چې دی کله راورسي دی به دا بریک سکیپ کی او نیکسټ دغه چې کوم دی هغې ته به لاړ شي. نو ایلس به موږ دلته ولیکو چې پرنټ کا ماته څه شي زموږ دا آی کوم چې زموږ آیټریشن کوي. نو دلته به څه چل بشي دا زموږ لوپ دی د 1 نه 10 پورې سانګ دی پلی لیسټ والا سانګ دی او چې کله دلته موږ یو سپیشل کنډیشن ولګو چې کله دا آیټریشن چې پس کېږي دا آی چې کوم دی کله 5 نمبر سانګز ته راورسي نو موږ پکې کنټینیو سټیټمنټ ولګو چې دی به موږ ته دا 5 نمبر سانګ چې کوم دی دا به موږ ته سکیپ کی او پرنټ کا مته آی مطلب دی چې د نور دنه چې اخوا کوم پلی لیسټ دی هغه موږ ته رن کی. دا موږ په پایتن کې څنګه کوو او پایتن کې موږ دا داسې کوو چې فار موږ واستو د رینج هم دغه حساب کوم چې زموږ پلی لیسټ دی د 10 پورې او آی از ایکول ټو 5 کې موږ 5 سانګ کله چې زموږ آیټریشن کېږي 5 نمبر ته سانګز ته ورسېږي دا موږ ته کنټینیو کا کنټینیو موږ ته څه کوي چې دا 5 نمبر سانګز چې کوم دی دا موږ ته سکیپ کا او فرنټ کا موږ ته آی کله دا زموږ د سکون تاسو وګورئ په دې کې به 5 نمبر نه وي 1 2 3 4 بیا 5 پکې نشته 6 7 8 9 10 نو دې کنټینیو سټیټمنټ موږ ته څه کوي دا موږ د په فار لوپ کې په لوپس کې دا موږ څه کوو د سکیپینګ لپاره استعمالوو. Similarly دغه سټیټمنټ د بریک سټیټمنټ زموږ سره کوم دغه چې کوم دی سټرکچر چې کوم دی هم هغه شانتي دی. فار لوپ موږ به چلو زموږ رینج هم هغه دی د 1 نه 10 پورې خو زموږ یو ملګری دی چې هغه وایي چې کله زموږ سانګز زما د 7 ته ورسېږي د 7 نه اخوا چې کوم سانګز دي ټول زما بیا نه دي خوښ د پلی لیسټ دی د 7 پورې وچلېږي او د هغې نه پس دا بیا نه چلېږي. د هغې لپاره موږ څه کوو رینج خو موږ هغه واخلو فار آی ان رینج د 1 نه 10 پورې او دلته به موږ سپیشل کنډیشن موږ څه ورکړو چې اف از ایکوال آی از ایکوال ټو کوم چې زموږ آیټریشن کېږي دا 7 ته ورسي نو دلته موږ ته څه وکړه دلته موږ بریک راکړه مطلب دا دی د 7 پورې چې دی لاړ شي دی به بریک شي حالانکه زموږ پلی لیسټ چې دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پورې دی او چې کله دا
لوپ مونږ دلته په سپیشل کنډیشن مونږ دلته وکړو دا لوپ دې ځای پورې راوچلېدو نو دی به دلته انډ شي دی به دلته څه شي انډ شي بریک به شي دا لوپ په دې ځای کې ختم شي د دې ځای نه دې ځای پورې به ایګزیکیوټ شي خو دلته کم دېخوا پارټ چې کم پاتې دی دا به بالکل نه ایګزیکیوټ کېږي په کنټینیو سټیټمنټ کې خو مونږه 5 ویلو نو 5 دا سکیپ کو په کنټینیو کې دا سکیپ کو او دا کم نور باډي چې کومه پاتې وه دا ټوله نو دا هم ایګزیکیوټ کړه خو په بریک سټیټمنټ کې داسې نه کېږي او دلته د 7 نه پورې راشي او دا دېخوا باډي چې کومه ده دا به نه ایګزیکیوټ کېږي خیر که دا دننه په دې لوپ کې نو دا به نه ایګزیکیوټ کېږي دې لوپ نه بهر یو څه شي نه به ایګزیکیوټ کېږي رن کېږي به او ایلس پرنټ که ماته آی نو دی به موږ ته د 1 نه 1 نه پورې موږ ته راغلی نو په پایتن کې موږ دا څنګه کوو همدغسې مثال دی فار آی ان رینج زموږ د 1 نه 1 د 10 نه پورې د پلی لیست دی او کله موږ سپیشل کنډیشن ورکوو چې کله زموږ آی 7 سانګ ته ورسېد نو دغه ځای کې موږ ته بریک ولګوو بس اخوا زموږ ګانې نه دي خوښ نو دا به څه شي ایګزیکیوټ شي د 7 نه پورې او د هغې نه پس چې کوم دی دا به بریک شي کله زه دا ایګزیکیوټ کړم نو تاسو وګورئ د 7 او د 7 نه په اخوا چې کوم سانګز دي هغه ته پلی نه کړل ځکه پلی نه کړل چې دا زموږ نه دی خوښ دا زموږ ته بالکل بریک شو او اخوا دا زموږ رینج چې دی دا خو د 10 نه پورې دی نو اخوا د 6 نه او 7 نه اخوا یې دوی د سره دا پارټ ریمینینګ پارټ چې کوم دی دا ایګزیکیوټ نه کوو په دې کې ما تاسو ته خبر وکړه چې کله ویدین د لوپ وي نو دا به نه ایګزیکیوټ کېږي خو چې کله د لوپ نه بهر خبر راغله نو هغه بیا ایګزیکیوټ کېږي فرض که زه دلته ورسره تھینک یو ولیکم دا د دې لوپ نه بهر دی نو د 7 نه پورې به دا پرنټ شي او د 6 نه پورې 6 نه پس به موږ ته وایو چې تھینک یو راغی د ځکه چې دا ځکه ایګزیکیوټ شو چې دا د دې لوپ نه بهر دی نیکسټ زموږ سره د پرابلم سالوینګ ټایم دا زموږ سره لوپس کې وغیره کې زموږ سره پرابلمز دي نو دا به تاسو 1 by 1 چیک کوئ او دا به حل کوئ او زموږ سره به په ګروپس کې شیر کوئ دا و زمونږه لول مونږه د دې نه مخکې کنډیشنل سټیټمنټس وي اوس دا مونږ سره لوپس مونږه وي فار لوپ څلور قسمه لوپس فار لوپ وایل ټرو او نیسټډ لوپ امید ده چې تاسو په دې ښه پوه شئ خو پریکټس لازمي دی پریکټس په خامخا کوئ د پریکټس سره به ستاسو ذهن او لاس ازادیږي کوډینګ طرف ته دا و زمونږه کلاس ختم شو نیکسټ کلاس کې به ملاقات کوو الله پاک دې موږ او تاسو په خپل حفظ او امان کې واخلي آمین جزاک الله نن نیکسټ ټاپک زموږ دی وایل لوپ څه ته وایي while loop execute till the given condition is true in loop the increment is done inside the loop څه مطلب شو while loop دا execute کیږي تر هغه پورې تر څو پورې چې زمونږه کنډیشن چې کوم دی هغه ټرو شوی نه مطلب دا دی په دې کې مونږه یو کنډیشن ورکړی وي کنډیشن د ټرو کېدو پورې به دا ایګزیکیوټ کیږي او کله چې دا کنډیشن فالس شي دا ایګزیکیوشن سټاپ کی مونږ ته مطلب دا په دې کې یو خبر ده چې مونږ ته پته نه لګي چې یو کار څومره پیری یا څومره ټایمز کول پکار دي د هغې دپاره چې کوم کنډیشن ورکړی د هغې پورې د ټرو کېدو پورې یا د فالس کېدو پورې به دا څه کېږي ایګزیکیوټ کېږي خو موږ ته پته نه لګي چې دا څومره ټایمز کول پکار دي موږ به د خپل کنډیشن پورې صبر کوو چې دا څونه ټرو شوی نه وي د هغې پورې به دا ایګزیکیوټ کېږي وایل لوپ چې کوم دی دا په نمبرز باندې کار نه کوي مطلب دی چې دې له مونږه سٹارټ پوینټ ورکو یا اینډ پوینټ ورکو مطلب دی چې رینج ډیفاین کو په دې کې نو دلته په نمبرز باندې کار نه کېږي په وایل لوپ کې بل خبر د انکریمنټ ته نو په وایل لوپ کې انکریمنټ خبر چې دی دا دننه کېږي دې کې دننه کېږي په فار لوپ کې به مونږه د رینج سره سټیپس ډیفاین کول د انکریمنټ په شکل کې مونږ به هلته ډیفاین کول او دلته په وایل لوپ کې به انکریمنټ چې کوم دی دا په دې کې دننه کېږي راځئ د دې سټرکچر وګورو پای کې به مونږ ته کلیر شي
while loop دا زموږ سره د while loop structure دی. structure زموږ سره څنګه دی؟ دلته به موږ ولیکو چې while دا زموږ سره built in function دی د while loop دا موږ مخکې استعمالو او دلته به موږ خپل condition ورکو. condition موږ هر څه ورکولی شو کوم چې زموږ requirement دی د هغې مطابق به موږ condition ورکو. بیا به موږ ته دلته colon راشي. د colon نه پس به دلته موږ ته راشي دا به موږ body of while د while loop کومه body چې ده هغه به موږ دلته ولیکو. فرض که print کولی هر څه چې کولی یا return وي هغه به موږ دلته ولیکو. د دې نه پس موږ increment خبره کړې وه نو increment چې کوم دی موږ په for loop کې په دې ځای کې increment چې کوم دی define کړو هغه step start point بیا end point دا چې کوم step وو هغه increment وو هغه خو دلته موږ دا نه کوو. موږ به دلته increment چې کوم دی هغه به موږ په دې ځای کې کوو within the body within the loop دا کوم body چې په دې سره دا body چې موږ ولیکو دلته به بیا موږ خپل increment ولیکو. increment بدلته موږ شو کو. increment چې کوم دی دا په هر شکل کې کېدای شي. مطلب دی زموږ یو increment پکار دی نو موږ +1 ولیکو. دوه سټپ زموږ پکار دی نو موږ به +2 لیکو. فرض که 3 سټپ زموږ پکار دی increment پکار دی نو +3 به ولیکو. نو موږ به increment د دې ځای په بجای موږ بدلته خپل increment دلته راکو. while به ولیکو بیا به condition ورکو colon نه پس په body of while او په اخره کې increment. راځئ چې موږ دا په پایتن کې وګورو چې پایتن کې دا څنګه کیږي. while loop موږ په پایتن کې اوس څنګه ګورو. موږ یو ویریبل واغستو n چې هغې ته ما assign کو 0. اوس د دې structure موږ ویلو چې دا structure موږ څنګه شروع کیږي. د while loop لول به موږ while ولیکو n is equal to کم چې دا موږ ویریبل هغه څه دلته موږ خپل condition ورکو. for loop کې به موږ دلته range ورکو دلته به موږ څه ورکو condition ورکو. condition زموږ سره کې برس کا دا n چې کوم دی دا less than دی یا equal to دی د پای پورې د i پورې دا موږ ته execute کوه دا loop دا کم ویریبل چې موږ لیکلی دی او print که موږ ته n زموږ سره دا condition چې کوم دی دا موږ ته دا کېږي. increment څه شی دی دې کې به څنګه increment څنګه کېږي یو به څنګه سیوه کېږي نو موږ به دا ولیکو چې n plus 1 is equal to n plus is equal to 1 نو په دې کې د 1 اضافه وکړه د سٹارټ په واخلي د دې 0 نه n is equal to 0 چې کوم دی سٹارټ نه په واخلي په دې 0 کې 1 اضافه کوه دا 1 دی دا n دی زموږ سره د 0 نه سٹارټ دی په دې کې 1 اضافه وکړه دا به 1 شي چې 1 سره بیا نیکسټ بیا څه چې دی بیا به سره 1 پلس شي دا به 2 شي بیا به سره بل پلس 1 8 شي دا به 2 شي د آی پورې به ځي چې د څو پورې چې دا کنډیشن ټرو شوی نه دا مونږ ایگزیکیوټ کو نو دا مونږ ته راغی 0 1 2 3 4 5 دا مونږ سٹارټ دا 0 ځکه راغی چې مونږ سٹارټ مونږ د ډیزاین راغستل چې دا زموږ ویریبل چې دا سٹارټ د 0 دی. فرض که دا زه 1 کوم دا به موږ ته د 1 نه بیا سٹارټ واخلي 1 2 3 4 5 6 پر شي. دلته چې دا n plus 1 موږ لیکلی دی دا موږ داسې هم لیکلی شو چې n is equal to n plus 1 دا کمنټ آوټ کوم دا موږ ته سیم ریزلټ راکوي یا موږ داسې لیکو یا داسې لیکو دا یو شی دی. په دې کې هم دا انکریمنټ چې کوم دی 1 اضافه کیږي او دا n is equal to په n plus 1 دا هم چاته کوم اسانه کې دا لیکي کدا لیکي. فرض که موږ ته د ګیپ خبره پکې موږ کو چې 1 سټپ موږ ته ګیپ راولا نو دا 1 سټپ په ځای د بای ډیفالت 1 شو او کله موږ 2 ورکو د موږ ته یو دغه سیوا نه لیکو 1 3 5 دا سیوا راکې دا وګوره 1 3 او 5 دا موږ ته راکو. تاسو چې غور وکړئ نو دې مولا د within range چې کوم دی دا مولا odd نمبر راکړل څنګه چې موږ په فار لوپ کې ډیفاین کړو. فرض که موږ وایو چې موږ د ایون نمبر راکړي نو دا
n is equal to 1 چې کوم دی دا به مونږه 0 کو او دا مونږه ایگزیکیوټ کړو دا مونږه ایون نمبر راکې د اورټ پسې باندې 0 2 او 5 کله چې موږ وایو چې د سٹارټ ته موږ 2 واخلو بیا به 2 نه به د سٹارټ واخلي نو 2 4 به موږ ته دا ایگزیکیوټ کې را بکی سیمیلرلی موږ په فار لوپ کې یو ټیبل جوړ کړو د 7 ټیبل دا شانتي موږ په وایل لوپ کې هم ټیبل جوړولای شو دا غي د پاره په موږ سره دوه ویریبل ضرورت پیږي نمبر 1 n یو ویریبل واستو ما n is equal to 1 اټ مین چې دا به د 1 نه سٹارټ کیږي بل ویریبل موږ واستو a is equal to 7 مطلب ته چې دا زمونږ د 7 ټیبل لکه پر زمونږ 8 ټیبل 8 په کو 9 نه 9 ټیبل په کو بیا د نه پس زمونږ وایل لوپ سټرکچر سٹارټ کیږي وایل په ولیکو موږ به n ډیفاین کو n مطلب د end کنډیشن به موږ ته ورکو end کنډیشن څومره دی چې د 1 نه واخله n د 1 نه سٹارټ دی دلته او د 10 پورې لاړ شه مطلب دی چې د دې دا ویلیو چې کوم دی د 10 پورې یا 10 نه کمی یا د 10 برابر شي دا هي پورې موږ ته راشه د زموږ کنډیشن شو پرنٹ کا موږ ته هم اق سټرکچر دی a پرنٹ کا a څه دی 7 ځکه چې موږ د 7 ټیبل لا کو 7 منظر 2 دا x چې کوم دی دا د ملټیپلیکیشن نشان په تور باندې ظاهرو دا به as it is راشي ځکه چې دا ما as a string ډینوټ کړی ډیفاین کړی دی په دې پسې په ځای زموږ راشي n دا چې دا به آیټریټ کیږي په دې کې به د 1 1 انکریمنٹ کیږي is equal to as it is راشي او n multiplied by a براشي مطلب دې لپاره په دې کې ملټیپلای شي او د 1 1 اضافه پکې کیږي پس کې 1 کې سٹارټ زموږ سره 1 دی 1 سره چې 1 پلس شي دا به 2 شي بیا به 3 شي بیا به 4 شي بیا 5 شي and so on دا چې موږ ایگزیکیوټ کو دا زموږ سره د 7 ټیبل لاغه په وایل لوپ کې 7 1 0 7 7 2 0 14 up to 7 10 0 70 سیمیلرلی موږ دا یوزر نه انپوټ واخلو دا خو موږ دلته ډیفاین کو چې 7 ټیبل موږ دې ویریبل ورکو اوس دلته موږ د یوزر انپوټ اخلو هر قسم ټیبل موږ پرنٹ کولای شو دغه لپاره موږ یو ویریبل ټیبل واغستو او بل ویریبل چې زموږ په دې کې وایل لوپ کې موږ ته دوه ویریبل ضرورت پیږي په ټیبل کې نو یو ویریبل زموږ ټیبل شو چې به انپوټ واخلي د یوزر نه انټر اني نمبر هیر پرنٹ کې ماته ټیبل اف دلته ما ټیبل لا کال کو کم یوزر س انپوټ ورکو او بدل تر راشي او i is equal to بل ویریبل موستو 1 چې د 1 نه بعد سٹارټ اخلي بیا له وایل لوپ سټرکچر وایل i is equal to د 10 پور لاړشه چې i چې کوم دی د سٹارټ 1 دی او i پور لاړشه چې سو پورې دم کنډیشن ورکو تر سو پورې چې د i د 10 برابر شوی نه او 10 نه کم نه نو پرنٹ کا ماته ټیبل لا دا زموږ دا ویریبل او دا x نشان az پر راشي او i is equal to به هم az راشي او ټیبل لا موږ ملټیپلای کو په i کې او انکریمنٹ په موږ وکړو د په i کې زموږ دا کم کنډیشن چې کوم دی په دې کې به د 1 1 اضافه کیږي چې موږ دلته ډیفاین کړی دی چې سٹارټ د 1 دی او په دې کې به د یو اضافه کیږي دا چې کله موږ ایگزیکیوټ کو پرس که زه دلته 7 ولیکم څنګه چې موږ 7 ولا پر لیکلو او انټر کو نو د موږ ته د 7 ټیبل لاکی پرس که زه دلته ورکم د 10 ټیبل د ماته د 10 ټیبل لاکی پرس که زه موږ ته 45 ورکو د 45 ټیبل شو and so on دا و زموږ سره وایل لوپ